كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس، فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريقة تخريج الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. دی خراشه الحمد لله الذي اعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه. الحمد لله ټول صفتونه د الوهیت لله خاص اغا الله لردي اعلی چې پورته کړی دی دغه الله منزلة المؤمنین مرتبه د مؤمنانو لرا بکریم خطابه په خپل خوږ پیغام سره ورفع درجة العالمین اوچت کړی دی دغه الله مرتبه د علماو بمعانی کتابه د خپل کتاب د معنو په وجه پیژنګلو په وجه وخص المستنبتین او خاص کړي دي دغه الله مجتهدین علما منهم د عام علماونه بمزید الاصابه پزیات درستګي او برابرۍ سره او ثوابه او پزیات ثواب سره. مسله دا د الحمدلله عام طور کتابونه په بسم الله سره شروع کولی شي نو دوم وی چې بسم الله الرحمن الرحیم. نور تاسو په کافیه کې وایي چې ته چې کافیه شروع کوئ که شروع کړم ده طالب ته ویدا نه وي چې تاسو ویلو وی همیشه وته چې وبوایي څنګه د ویلو هغه ته یری وی نو چرته به نه امیر کی وایي داسې بوته وي چې دوره حدیث ته مرسن وته وایي چې نو امیر کی به وایي نو خوشاله شي وي کیږي چې وته ویلې مونږ وی دا د سلانجه جوړه کړه. الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا کتابونه په بسم الله سره شروع کولی شي. دی باب کې دوه خبره یاد ساتئ. یو خبره دا ده چې دا عمومیات دي لکه نوح علیہ السلام کشته باره کې ویلو بسم الله مجریها و مرساها. یونس سلیمان علیہ السلام چې خط لیکلو سورۃ النمل کې راځي ملکه بلقیس ته نو د صفه کې فرمایلو چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو ابتدا خلق په بسم الله کې پاتې شو دا چې دا بسم الله باره کې حدیثونه دي. نو یو په طبقات د شافعیه الکبرى کې دی، دویم روایت د ابو داود دی او دریم د ابن ماجه دی. دا درې حدیث دي. یو کې وی چې بسم الله به کني کار چې کم دنو اقطع مکمل بنی، بلکې راځي چې الحمدلله به کني مزه به نه، بلکې وی چې الحمدلله به کني اجزم به برکت وي. دا درې روایتونه دي. او دا لومبه روایت چې دا په محمد ابن عمران په وجه ضعیف دی. دا دویم روایت چې دی نو په دې کې چې کم دی معافر صاحب دی څه شي دی معافری نو داغه د وجه دا روایت ضعیف دی. وایي بیا دا تقسیمونه چې شرط تعذیب استادی کړی دي چې دا یاره ابتدا په درې قسمه ده، ابتدای حقیقي او اضافي او عرفي، دا وجود خارجي نه لري، دا اسه فرضي خبرې دي. د دیوبندیانو علماو کې علامه یوسف بنوري نوم به مورد دی، هغه په اعلاء السنن کې ویلي دی چې کل ذالک تکلف و تصنع، دا سه کړهو دی او بناوټ دی، څه حقیقتي نشته. نو بسم الله الرحمن الرحیم نه کتابونه ولی شروع کولی شي. قرآن هم د بسم الله نه شروع دی. دا خبرم خولې ده، دا خبرم خولې ده چې بسم الله سره برکت حاصلېږي. صحیح ده. دا خبرم خولې ده چې سلف ټولو ابتدا په بسم الله سره کړې ده. ټیک شو. دا خبرم کولې چې یاره مشرکان بسم الله ته والعزا وایي نو موږ بسم الله الرحمن الرحیم وی رد په مشرکانو شو. خدا سے مو وایي چې دا د حدیث د وجې. صحیح ده. نو ستاسو اولنی عنوان د اصول شاشیه څه شو؟ اسباب الخمسه بابتداء البسمله. ٹھیک شو. الحمدلله د بسم الله نه بعد حمد راوړو. دا ولی اتباع القرآن،
اتباع السلف. ٹھیک ده الته کې داسې دی. قرآن کې هم دی چې بسم الله نه پس الحمدلله رب العالمین دی. حمد په لغت کې څه ته وي؟ صفت کولو ته. او اصطلاح کې څه ته وي؟ حاشیه کې وي الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتا او حکما، چې په خپل اختیار سره د چا ښه صفات بیانې دې ته حمد وي. په خپل اختیار سره په خپله خوله باندې د چا ښه صفات بیانول. صحیح ده ګلونو؟ الحمدلله. نو دې کې د الف لام څه شی دی؟ لکه دا جنسی دی که استغراقي دی. نو په استغراقي خو عالمان رد کوي چې بیا په پکې که په نومې صفتونو الله لرې شي نو ځینې صفات انسانانو سره خاص دي. لکه تیزه منډه وهل چا سره خاص دي؟ ډېر بچي راړل چا سره خاص دي؟ ډېر خوراک کول چا سره خاص دي؟ ډېره خندا کول چا سره خاص دي؟ نو دا صفات خو د الله دپاره نشي ثابتولی، ځکه الله له چې څه ثابتی په دلیل به یې ثابتی، او چې څه ترې نفي کوي نو په دلیل به یې نفي کوي. نو استغراق خو تمامتر ته شاملي. استغراق را بشي الکلمتو په الف لام کې چې الف لام استغراقي ته وایي چې بیا اوچ ولوانده ټول راجمع کوي. ان الانسان لفی خسر، په نوم انسان تاواني دی هلته الف لام استغراقي و. نو دلته کې بس ښه دا ده چې الف لام جنس واله چا الف لام عهدي اغستې د هغې هم ډېر ښه کړي دي. هغه چې ماحود صفات دي په قرآن و سنت کې کم ذکر دي، جنس ماهیت هم وي ماخلیغي وي. نو هغه صفات چې د الوهیت دي دا عهدي شو. الحمدلله ټول صفات د الوهیت. حاشیې ور ستاسو څه وي؟ دلته خو وي کصفات الباری ته او اللام فی للجنس او للاستغراق. دې خو عهد طرف ته تللی نه دی. نو ټول صفات د یو الله د پاره دي. الذي هغه ذات اعلی منزلة المؤمنین چې هغه ذات پورته کړي دي د مؤمنانو درجې بکریم خطابه په خپل خوږ پیغام سره، په خپل عزتمن پیغام سره، بکریم په وجه د خپل خوږ خطاب او با سببیه. با دا تاسو ګورئ الذي اسم موصول دی که نه؟ نو دا اعلی منزلة المؤمنین، اعلی فعل هو ضمیر فاعل، منزلة مضاف المضاف الیه، مضاف مضاف الیه مل کر دا فعل فاعل مفعول به مل کر دا صلة الموصول شو. څه شي لکه صلة الموصول د الذي لپاره. په خبره پوهېږه نه؟ موصول مع الصله دا صفت شو د لفظ الله موصوف دپاره. اوس هم پې پوه نشلی؟ بکریم خطابه په خپل خوږ پیغام سره، په خپلو خوږو پیغام سره. ښه ګلونو مسله دا ده دا بکریم خطابه دې ته اصل کې د نحوي کتابونه چې تاسو یې دې ته وایي اضافت د صفت خپل موصوف ته. اصل کې او بخطابه الکریم، بخطابه الجرد قطیفتن استعمالیږي زول صادر. نو دا طریقه عام طور ویل ده. دا سه کم خطاب دی چې الله په د مؤمنانو درجه اوچتې کړي دی. خطاب تاسو ته قرآن کې معلوم دی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله فرمایي که تاسو مؤمنان یې نو تاسو به اوچت یې، په دنیا کې به هم اوچت یې، خو که دنیا کې پې ځینې اعتراضات خلک کوي به په آخرت کې او په دلیل کې به تاسو همیشه اوچت یې. په آخرت کې او په باب د دلیل کې به تاسو همیشه څه. نو دا مقام الله چاله ورکو؟ مؤمنانو له. نو وی پاکي هغه ذات لره ده چې هغه ذات په خپل قرآن کې مؤمنان اوچت کړي دي. اوس هم پوه نشلی؟ ورفع درجة العالمین او پورته کړی ده دغه الله. کم الله؟ دا کم الله چې د مؤمنانو مقام اوچت کړی دی بمعانی کتابه د خپل کتاب د معانیو د وجې نه. نو څه به پوهېږي؟ وخص المستنبتین، الله سبحانه وتعالی د علماء لهم یو ځان له شان ورکړی دی، یو ځان له شان ورله ورکړی دی.
ځکه داسې فرمایلی دي انما یخشى الله من عباده العلماء، نو د دې درجې اوچت کوي. بل ځای فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم، الله ایمان والا د عامو خلکو نه اوچت کړي دي. هو الذین اوتوا العلم درجات، چې کم علما دي آی بیا د عوامو نه اوچت کړي دي. نو د مصنف دی اول آیت کې مراد دا دی چې اعلی منزلة یرفع الله الذین آمنوا منکم، دویم کې ورفع درجة عالمین نه مراد شو والذین اوتوا العلم درجات. وخص المستنبتین منهم، او خاص کړي دي دغه الله استنباط کوونکي علما. استنباط دا جمله د مخکې الذي په صله کې داخل ده، ټوله براواله نو دا موصول شي د الذي موصول لپاره به دا صله کېږي. ها منهم د دې عام علماونه، مستنبتین مجتهدین ته مراد دي هغه علما چې د هغې ظرفونه ډېر اعلی دي. عامه ده دا خبره ښه، احنافو د اجتهاد دروازه بند کړې ده. الله وایي نه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، څوک چې زما په لار په دین کې محنت کوي نو زه به ورته سبلنا سبیل هم نه وایي، ډېرې زیاتې لارې به ورته زه کولاو کوم. نو د الله په دې ټولو علماو کې د اجتهاد ماده سره ایښې ده. عوامو نه بغیر چې کم باذوقه درسي علما دي، دا مفتیان دي، دې ټولو کې الله د اجتهاد ملکې ایښې دي. خو بس دا لکه ځان چې په زوره شل کې یو سړی کټ کې ناست دي، خپې سمې ته ورته وایي راکوز چې وي خپې مې کار نه کوي. هلکه ته خو راکوز شه د هغه چل دي وي. نه وي موږ مجتهدین نه یو، وي د اجتهاد دروازه بند ده. علم کې هر کلکلای بیا مجتهد دی. دی په دې پوهېږي دا چې دا حدیث د قرآن موافق دی او دا مخالف دی. د ټول نه ګران علم دا و، دې له ته پوهېږي کړکړی به چې نیم انکار حدیث دی چې کوم دی جوړ کړی دی، پوهېږي که نه، دغې له دې خب تکړه دی او بس دې له دغه د وي نه وي خامخا به تقلید کې دی یو مجتهدو. او که ته ورته ووایې چې زه مجتهد یم په دې معنی چې زه ځان کړوم او حق ته ځان رسوم، وي نه د اجتهاد دروازه بند ده، وایي نیکه دې بند کړه. ځکه دا چا بند کړې ده؟ په کوم دلیل؟ شرایط د اجتهاد دی ما ته وښایه. بس د احنافو نه ګران سوالونه کې یو سوال دا دی، وایي دا اجتهاد دپاره چې ته کوم شرایط ښیې نو دا اجتهاد خو ته فرض او ضروري ګڼې که نه، نو د فرض او د ضروري شرایط هم فرض او ضروري په خبره پوهېږي که نه. والفرض والواجب لا یثبتان الا بدلیل قطعي، وایي ما ته اوس په قرآن سنت کې وښایه. او دویم داسې کم ترمامیټر ده چې خوله کې یې کېږدي او په هغې پته لګي چې دا مجتهد دی او که نه دی. دا د مجتهدینو نوم ته نشي ښولی چې چاته مجتهد وي او چاته نه وي. هلکه مجتهد هغه عالم دی چې هغه قرآن و سنت باندې پوهېږي. بس دا چې د 2 لکه ورته یا دي 3 لکه مړه نو دا تا د دې مجتهدینو خپل هم نه دي اورېدلی. دا تکلفات دي، څه دي؟ لکه دا دې باندې دلیل نشته. ما انزل الله بها من سلطان، په دې هېڅ قسمه دلیل نشته. او چې دلیل پرې نه وي نو قرآن وایي ولا تقف ما لیس لک به علم، بې دلیله خبرو پسې ونه ځې. وخص المستنبتین منهم، خاص کړي دي الله مجتهدین بمزید الاصابت، مزید مصدر میمی دی اضافت بیانیه، بمزید الاصابت پزیات درستګۍ سره، وثوابه او پزیات ثواب سره، پزیات ثواب سره. الله سبحانه وتعالی د دې مقام او مرتبه لګه نور هم څه کړې ده، لکه اوچته کړې ده. والصلاة على النبي واصحابه، درود دی وی والصلاة على النبي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې، واصحابه او د نبی علیہ السلام په صحابو باندې، والسلام او سلام دی وی علی ابي حنیفه په امام ابو حنیفه باندې، واحبابه او داغه په چا باندې لکو په دوستا شاګردانو تلاميذ باندې. دلته یو څو خبره یاد ساته ځوانه. اول خدا خبره ده چې دلته کې یو ډېر غټ تفنن نه دی عالم کار اخیستی دی. تاسو وګورئ د الذي په صله کې 3 جملې فعلیې راوړي دي. الحمدلله الذي دا اسم موصول شو که نه، یو صله د دې ده اعلی فعلیه ده که نه ده. دویم ورفع درجته، رفع فعل دی که نه دی. دریم وخص المحص یخص فعل دی که نه دی. نو 3 جملې فعلیې دي. څه دي لکه؟ او تاسو وګورئ کمال یې کړی دی. اعلی
یعلی اعلا. نو اعلا فعل ناقص استعمال کو کنه کو فعل ناقص پیژنې هفت اقسامو کې ناقص څه ته وایي عائشہ بسې. نو اعلا دلته یا راغلی د حروف علت نه کنه نو ناقص راوړو څه راوړو لکه ناقص راوړو او بیا څه کړی دی دویمه جمله کې رفع راوړو هفت اقسامو کې صحیح دی څه دی لکه او دریم کې تاسو ګورئ څه راوړو خاصه څه شی راوړو خاصه نو دا فعل مضاعف استعمال کو نو اول ناقص بیا صحیح او بیا مضاعف نو ناقص ټول نه کمزور درجه ده نو عام مؤمنان کته درجه کې دي. دویم نمبر کې چې کوم دی صحیح راوړو نو هغه علما یې راوړله او دریم مضاعف دوچن ته وي نو هغې کې مجتهدین راوړو. نو ګوره د مؤمنانو دپاره اعلا راوړو څه راوړو نو دا ناقص دی او د علماو دپاره رفع راوړو نو دا صحیح دی او د مجتهدینو دپاره خاصه مضاعف راوړو ځکه د هغې اجر دوچند دی. المجتهد له اجران مجتهد له دوه اجر دي که چېرې ځان یې وکړه مسله م حقه شوه نو دوه اجره شو او که ځان یې وکړه خو مسله خطا راووته نو یو اجر دی. نه پوهېږي خو ته به خطا پسې نه ځې ته خو به دلیل پسې ځې. یو هغه په دغه کې ویلي دی په نټ کې وي زمونږ په فقه حنفي اعتماد دی او موږ په ړانده به دې پسې روان یو مې غرق چې دا خو د کفر خبره ده دا خو هغې ویلو مشرکانو حسبنا ما وجدنا علیها آباءنا مونږ له هغه دین کافي دی چې مونږ په هغې پلاران موندي دي دا خو د هغې کافي وه او ابراهیم علیه السلام ته قوم وجدنا آباءنا لها عاکفین زمونږ مشرانو هم د دې قبر د طوافونه کول. نو دا یو تفنن دی د دې سړي علم طرف ته اشاره ده خبره باندې ورسېدی لکو. او دویمې ووی والصلاة علی النبي درود دی وي زمونږ په نبي باندې صلی الله علیه وسلم. اول خبره په صلات کې دا یاد ساتئ عنوان څه شو ګلونو عنوان اول دی اسباب الخمسه لاتیان البسمله یا بافتداء البسمله. بیا دویم عنوان شو تعریف الحمد. دریم عنوان شو النکته فی اعلا ورفع وخصه. سلورم عنوان شو تحقیق الصلاة تحقیق لفظ الصلاة. دا صلات چې دی نه دا د صلا یصلي تسلیتن د صلا فعل نه دا مصدر دی ډېرې معنی راځي که د دې صلات نسبت الله ته وشي یعنی د دې صلا فعل دپاره فاعل لفظ الله جل شانه وي نو بیا دا صلات په معنی د رحمت دی په معنی د سره ان الله وملائکته یصلون علی النبی نو په معنی د رحمت دی. او کچرته کې د صلا فعل نسبت بندگانو طرف ته وشي یعنی فاعل بندگان شنو بیا په معنی د دعا باندې راځي. ان صلاتک سکن لهم او که نسبت فرشتو ته وشي نو صلات بیا په معنی د استغفار راځي. او که پرندو ته نسبت وشي نو صلات بیا په معنی د تسبیح راشي. خجی ولیکه تحقیق لفظ سلام تحقیق لفظ سلام وسلام علی ابی حنیفہ. صحیح خبر ادا چې لفظ سلام د انبیاء د پر استعمالیږي. د مصنف دا لفظ عام کړی دی یا خدا چې دا مقلد دی او په مقلد کله کله سترګې پټیږي نو په دې استاد یې پټی شوي دي. دې ته فرط محبت وایي فرط عقیدت ورته وایي پوهېږې که نه
چې خپل امام او مجتهد داسې وګڼه لکه نبی. ګیس هم دغې ته وایي. دې نه د وزن ساتي. صحیح ده که نه؟ تمام امت کې دا اصطلاح نشته. نو چې نشته ولې ظلم کې د رحمت الله علیه په الفاظو باندې اتفاق دی. نو اتفاقي خبره ته راشه که نه. ولې شک جوړی؟ ولې جنګ جوړی؟ حدیث کې ویلي نه چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک. شک والا څیز پرېږده. نه پوهېږې؟ وی په موزه کې وی په جرابو کې په مسه کې شک دی. نو وی زه شک والی شی نه کوم. وایي هلته شک صرف په عمل کې دی، دلته شک دی په شرک کې دی. دلته کې د شک والا خشیز باندې عمل کې امام ابو حنیفه ته چې کوم دی نو سلامونه او درودونه پیلیږي. دا شکی کار کې اول ته کې نه کې. تماکو شکی شی دی، یقیني حرام دی. څه شی دی؟ تماکو یقیني حرام دی. او هغه د شک د وجې پرې نه ښودی چې پیسې حرامې دي. او د جرابو مسه چې یقیني جایز د هغې کې شک کې څو غواړي نو دومره نه پوهېږي. والسلام علی ابي حنیفه. دا نبی چې دی که نه، دا چې د نبأ ینبؤ شي نو خبر ورکولو په معنی راځي. او نبی هم چې کوم دی عظیم الشان خبر د قرآن او سنت او د آخرت ورکوي. او څوک وایي چې دا نبی د نبا ینبو نبوون نشي نو په معنی د بلندۍ راځي، اوچته مرتبه. او نبی خامخا په ټول خلکو کې اوچته مرتبه لري. نی په امام ابو حنیفه دم سلامي و احبابه او د هغه په ټولو مقلدینو دم سلامي، د هغه په شاګردانو. صحیح ده؟ ها وره وسه سموې لکه